د طالبانو دریځ د افغانو ښځو په وړاندې څنګه دی؟ څنګه یې ارزوئ اوس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما په فکر باندې طالبان په مجموع کې دلته یو داسې نظام غواړي چې هغه البته د افغانستان د آراو د افکارو د خلکو د آراو د افکارو سره مطابق نظام په دې نسبت باندې چې افغانستان یګانه ملک دی په دنیا کې چې هغه اسلامي لحاظاتو دا شیان پکې ډېر دي. نو طالبان غواړي چې دلته یو داسې نظام راسي اول چې هغه د خلک ټوله باندې خوشحاله وي او د چا څه ګیله نه وي. اسلامي یو داسې نظام دی چې اسلامي نظام چې هغه څوک د چا څه ګیله نه لري، ځکه چې اسلام د خدای او د خدای د رسول لاره ده، د هغو د خاصه یو لاره موږ ته تعین سوې ده، په هغه لار چې ځو نو خلک د خدای څه ګیله نه کوي نعوذ بالله، او نه د رسول څه ګیله کوي. نو تعدیل دوی غواړي دلته چې په دې نظام کې تعدیل وي، ځکه چې اسلامي نظام یو حنیف نظام دی او حنیف دین دی. نو په دې نسبت باندې په دې کې عدل او انصاف هغه ډیر دی. نو طالبان غواړي چې دلته یو داسې نظام راسي چې هغه په هغه کې تعدیل او حنافت ډیر وي. نو هغه یګانه داسې نظام دی چې هغه د خلکو په اسلامي آراو سره په اسلامي افکارو سره برابر نظام وي. نو په دې کې د ښځو خپل حق په هغه واقعي طریقه باندې مراعات سوی دی چې هغه لکه اوس مثلا په نن عصر کې بعضې خلک د ښځو ته حقوق نه ورکوي. هغه حقوق د طالبانو په نظام کې چې دوی مخکې نظام درلودي یا مثلا اوس یو نظام راځي چې په هغه کې تعلیم داخل وي، هغه حق به مراعات سوی وي. زه په اشاره سره هغه ته یو اشاره کوم چې مثلا اوس ډېر خلک دي د ښځو په باب باندې ښځې نه ورکوي چاته چې وایي تنخوا راته راوړي او کور ته خدمت مو په کور کې کوي. نو دا د ښځو سره ډېر لوی ظلم دی چې دا کېږي. یا مثلا موږ په د افغاني عنعنه او دغه کې اوس داسې یو رواج ګرځېدلی دی که ښځه خپل حق وغواړي د ورور سره یا د وروڼو سره یا د خپل پلرنۍ کورنۍ سره حق وغواړي نو خلک یې ډېره بده ګڼي. نو دا هغه حق دی د ښځې چې هغه خدای پاک هغه حق ورکړی دی او د خدای رسول هغه حق د خدای پاک د طرفه راوړی دی او موږ ته ابلاغ کړی دی. زه فکر کوم چې طالبان لکه تاسې چې واورېدله په مسکو کې طالبانو د ښځو دا خبره هلته وکړله چې طالبان به د ښځو په حقوقو کې څنګه وي. نو په هلته په طالبانو کې هغه څوک چې هغه ډېر ښه عالم دی مولوي شهاب الدین دلاور، هغه دا خبره وکړله چې ښځه چې دی هغه په جامع کې حق لري. نو هغه حق چې ښځې ته خدای پاک او د خدای رسول ورکړی دی هغه باید چې موږ مراعات کړو، هغه حق ورکول کېږي. طالبان چې غواړي دغه تعادل نظام راولي چې د ښځو یعنې هغه ښځو ته هغه خپل حقونه ورکړي، نو دغه تېرې دوره کې چې د طالبانو حکومت و ولې ښځې ناراضي دي د طالبانو؟ زه فکر کوم په تېره دوره کې د طالبانو په حکومت کې جنګي حالات وو، هلته هم طالبانو ښځو ته حق ورکړي. دا د ښځې حق و چې په جنګي حالاتو کې بې عزته نه سي، بې پتې نه سي. طالبانو زه خپله په دې باندې واقف خبر یم چې په هغه وخت کې طالبانو کوشش دا و چې په جنګي حالاتو کې بې نظمي او بې ترتیبي ډېره وي، د نظم مراعات نه کېږي. نو د ښځې دپاره دا ضرور دی چې سړی د ښځې عزت وکړي او عزت یې ورخوندي کړي. نو د ښځو دپاره دوی مناسبه دا بلل تر هغه وخته پورې چې دا جنګي حالات پای ته رسېدلی، دوی دا مناسبه بلل چې ښځه په کور کې وي، که د باندې راووځي هر کم خلک موږ سره ملګري دي، موږ د دې خلکو امتیاز نسو کولی چې دا ښه دی دا بد دی. ولې جنګي حالت دی، په جنګي کې دا حالاتو کې دا امتیاز نه کېږي. جنګ خپله هر څه د منځه وړي، ترتیب و نظم د منځه وړي. نو په دغه نسبت باندې طالبانو په هغه وخت کې کوشش د دې کوي چې تر ښځې عزت یې په دغه کې بلي چې ښځه خپل په کور کې دننه سي. ښاغلی که دلته راته ووایي چې د ښځو څنګه چې طالبان غوښته چې حفاظت وکړي د ښځو د عزت او پت، خو بیا دلته ډېرې قرباني هم ښځې شوې، یا کونډې شوې یا بورې. نو دوی ته به باید څه ځواب ورکوي؟ زه خپله فکر کوم چې هغه هم خپل حقوق لري په اسلامي جامع کې چې په یو ملک کې نظم او ترتیب مراعات سي او آرامي راسي. هر شی نن په امن کې دی. د خدای پاک
آیاتونه دي چې 2 آیاتو ته زه اشاره کوم ښه دی چې وایي وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. ابراهیم علیه السلام خواست کوي چې اله العالمین دا مکه مکرمه یو ښار وګرځي او د امن ښار یې وګرځي. بیا وروسته وایي چې رزق ورکړي د میوو نو دا رزق چې دی وایي په امن کې ښه لذت پر اخیستل کیږي. او پاتې شو بل ځای بیا وایي چې وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، یعنی دا ښار جوړ دی بیا وایي چې امن ورکړي. نو په وایي وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام، یعنی عبادت چې دی هغه هم په امن په حالت کې په اطمینان سره کیږي. نو زما فکر باندې دغه د ښځو چې تا اشاره ورته وکړه چې ښځې قرباني دي د دې حالاتو چې نن په افغانستان کې جریان لري، دا به هم زه فکر کوم چې د امن په حالاتو کې او د نظم او ترتیب په حالاتو کې هغه د دوی حقوق چې هغه د کونډوتوب حقوق دي یا نور داسې حقوق ورته یا هغه حقوق به خامخا دوی ته رسېږي. د ښځو شتون په رسنیو کې په ټولنیزو چارو کې دغه ناسته چې اوس په قطر کې کېږي د ښځو شتون به څومره تر بحث لاندې نیول کېږي او نیول شوی دی او څه پرېکړه به د دې پر سر کوي؟ زه فکر کوم چې دلته اوس حالات داسې دي چې مطلق د قطر غونډه چې ده یا چې اوس جریان لري هغه لکه اوس خلک چې دلته رقم تحلیلونه پکې کوي، هغه تحلیلونه داسې نه دي لکه خلک چې کوي د قطر په دغه کې. یعنی مثلا زه مثلا راځم خبرې ته، یعنی اوس خلک ډېر دا وایي چې په قطر کې د آتش بس خبرې کېږي، په قطر کې مثلا د موقت حکومت خبرې کېږي، مثلا په قطر کې ځینې نورې خبرې نه د هغه نه په قطر کې دغه خبرې کېږي چې دلته د حکومت ته طرفه یو پلاوی د صلح په نامه باندې ټاکل شوی دی، په هغه باندې خبرې کېږي. دا خبرې هلته وجود نه لري. هلته په 2 شیانو باندې طالبانو ډېر ښه نظم ایښی دی. دا نظم یې طالبانو ایښی دی چې هغه شیان چې هغه په امریکایانو پورې اړه لري هغه به یې چې موږ د امریکایانو سره حل کړو، او هغه شیان چې هغه په افغانانو پورې اړه لري هغه باید چې موږ خپل منځي حل لار ورته پیدا کړو، په خپل منځ کې حل کړو. هغه امریکایانو ته واک ورنه کړو، په هغه کې لندنیانو ته یا نورو غربیانو ته یا نورو خارجیانو ته په هغه کې واک ورنه کړو. دا خپل واک موږ لرو، افغانان مستقل یو، په استقلال سره دا شان دغه کو. هغه شی چې په امریکایانو پورې اړه لري چې هغه زموږ په ملک یرغل کړی دی او زموږ ملک کې اشغال کړی دی او موږ ورته نور ته د اشغال د پای ټکی کېږدی چې موږ دې ته خلاص شو چې موږ خپلې موضوعګانې خپل مشکلات خپل سره حل کړو. نو زه فکر کوم چې په قطر کې دا موضوعګانې د ښځو چې تا وویله دا به په بین الافغاني ناستو کې خامخا راځي. یعنې په قطر کې هېڅ د ښځو لاسته راوړنې یا د هغوی پرمختګ لپاره خبرې نه کوي؟ یعنې دا بین الافغاني موضوع ده، دا به په بین الافغاني موضوع کې دا خبرې ټولې حل و فصل کېږي، د علي په تریا پورې د جزئي څخه تر کلي پورې هغه به ټوله خلاصېږي. بیا د ښځې اندېښنې دي دلته، ښځې ډېرې ښځې دلته اندېښمنې دي که چېرته طالبان صلح وکړي او راشي موږ چېرته بېرته همغه پخوا دور ته لاړ نه شو، هغسې حالت را باندې را نه شي. تاسو تر کوم انده پورې دغه خبرې پر ځای یا د اندېښنې پر ځای ګڼئ؟ زه خپله اندېښنې د ښځو په یو نسبت باندې په ځای ګڼم او په یو نسبت باندې په ځای نه ګڼم. په دې نسبت باندې په ځای ګڼم چې ښځه راولاړ شي خپل اسلامي حقوق طلب کړي. دا د دې حق دی چې طلب یې کړي. هر انسان چې په افغانستان کې دی او هر مسلمان چې په افغانستان کې دی هغه د خپل حق طلب کولی شي، که ښځه ده که نر دی، او دا باید چې خپل حق د دوی حق څوک طلب نه کړي او دوی طلب وکړي. او په بل ځای کې بیا دا اندېښنې زه خپله بې ځایه بولم چې اوس مثلا یو خو انسان چې دی مسیوا د انبیاء الله او په انسانانو کې نور ټول چې دی هغه معصوم نه دی، نو خامخا خطا ځینې کېږي، ګناه ځینې کېږي. یو انبیاء الله چې دی هغه د خطا څخه معصوم دي او د صغیره اوسه د کبیره ګناه اوسه د ټولو څخه خدای پاک معصوم کړي دي. نو ځکه زموږ څه نبیان دي. اما لیکن ښځه چې ده هغه خو بیا په یوه نسبت باندې تر نر کښته ده، ځکه چې رسول اسلام دا وایي چې ښځه چې ده ناقص العقل او ناقص الدین ده، هغه خامخا په دې کې دا سته په دې کې دا حدیث شریف دی راغلی دی. نو خپله مثلا 2 ښځې په شاهدي کې د یوه سړي په ځای باندې راځي،
خو هغه ځکه زه راځم چې د ښځو دا د عواطف نقطه یا عاطفي لحاظ نه د سړو نه ډېره مهربانه ده ځکه هغه چېرته غلط تصمیم ونه نیسي ځکه یا دوه شهیدان نیسي یا د قاضي په توګه خو د ناقص العقل د انبیاو مور هم زه به خبر کوم پلار یم نه روبیا زه به بیا دا وایم چې هغه رسول الله اسلام حدیث دی یا دا ښځه چې د حق ګوره په د نر په نیمۍ په ځای دی که ستاسو فکر کوي نیم حق لري او د پلار په کور کې ورور چې دی دوه روپۍ وړي او ښځه 1 روپۍ وړي په یو ځای کې مالک بل ته چې راواخلي چې ناقص العقل ده لکه ما چې درته وویله چې هغه کتابي راځي وایي دا چې د دې شی یېرېږي دونې حافظه یې نه ده لکه د نر حافظه چې ده او نو د ښځې یو ښه ده به هغه د فزیکي د لحاظه کنه خیر اوس خو حدیث شریف دی امیدواره کوي هغې کې لږ مشکلات ورته پېښه کړي دا چې ډېره عاطفي یا مهرباني د سړو په اندازه په قضاوت کې هغه نشي کولی خیر اوس خو راله هر علت چې پیدا کړي راله په دې کې یعنی په دې قول کې راله که به دلته موږ ووایو چې ښځه ناقص العقله ده زه به خبره د ښځې نه پیغمبر پیدا شوی نو بیا هغه څنګه مکمل باید د هغې هغه مربه یا مور ته خو نه نو خو بیرته ستا دلیل دا رالي په ښځو کې پیغمبر نه دی پیدا شوی زوی خو پیغمبر نه زوی سړی څه کوي هر سړی یا هر انسان چې په آخرت کې خپل جواب ورکوي د زوی په جواب باندې نه خلاصېږي نه د مور د زوی په جواب نه زوی د مور په جواب باندې خلاصېږي ابراهیم علیه السلام د پلار دپاره ډېر خواست وکړي بیا چې خدای ترې راوبخښي خدای پاک ورته وویل چې ته د دې خواست مه کوه نو دا سره جلا دي هر څوک په آخرت کې په خپل ځای باندې په خپله لار باندې ځي خو بهر تقدیر ما غرض راځم بلې خبرې ته نو دلته چې دی خامخا په ښځو کې هم دا تاوانونه شته نو چې طالب وایي وایي ښځې ته وایي چې دا حق در کوم دا حق در کوم دغه تاوان چې دی دا هم ته جبیره کړه مثلا ځینې ښځې دي چې هغه ډېره ازادي غواړي چې هغه په اسلام کې نه وي او هغه نه په د افغاني عنعنه کې وي او نه په دغه کې تاسو خپل ویل چې هر څوک د خپل ځواب ورکوي که نه نو هغه ښځه به هم چې زیاته ازادي غواړي خو خپل ځواب به خیر خو نو موږ نه آخرت خو دنیا کې خو هم دا شته چې نبي موږ ته رالیږل شوی دي او هغه هدایت به کوو لار به یو چا ته وښیو هغه نو بیا د آخرت ته به بیا پرېږدو نو دا خو په دنیا کې موږ دا کوشش کوو کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته پاچا راعي دی لکه چوپان دی دغه چې اوس یو څوک په دې ملک کې پاچا سو بل وزیر سو بل والی سو بل ولسوال سو تر ولسواله رانیولې بیا تر پاچا پورې دا ټول د خپل رعیت راعیان دي مثلا هغه به چوپانان دي هغه به خپل وس و قدرت ته دې کوي چې هغه د هدایت لار ور وښیي که چیرې نه ورسېده بیا به نو وروسته ورته وما علینا الا البلاغ په ما باندې دغه وایي چې دا د خدای پاک د طرفه مو دا در ورسول او تا که کوله که دې نه کوله هغه ستا کار دی څنګه چې تاسو وویله سیده ستاسو مقصد تبلیغ او هدایت دی د اسلام لارې ته نو ولې خلک دې نه یېرېږي ولې دا نوم چې د طالبانو اخیسته کېږي یو ایره لري لکه دغه تبلیغ او هدایت په ایرې باندې په خلکو باندې ولې قبول شوی دی دا هغه ښځې لري په افغانستان کې چې دي زه فکر کوم ټول نارینه هم دلته پکې نه زه خبر کوم دا خبره داسې ده چې دا دنیا اوس داسې دی خو د رسول اسلام حدیث دی رسول اسلام وایي خیر الامة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وادره یا خیر القرن قرني ثم الذين خیر قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خیر د قرونو چې زما قرن دی وای بیا تر هغه چې بیا متابعین دي چې په هغه متصل دي بیا تر هغه وروسته تبع تابعین دي اوس تر هغه وروسته رسول اسلام وایي دا دنیا د خراب خواته ځي یعنی اوس په موږ کې د صحابو استعداد نشته د صحابو شوالی نشته د تابعینو دا نشته د تبع تابعینو دا نشته موږ په دې حالاتو په داسې وخت کې راغلي یو چې وایي نتیجه تابع د اخیستل د په داسې وخت کې موږ اوس واقع یو چې ډېر خلک مو د دې دغه تابعدار دي چې ازادي ډېره پکښې کړي ډېر ځان ازاد کړي اوس مثلا موږ تاسې ګورو یو ډېر متقي سړی په کلي کې پرهېزګاره سړی یو پیدا کېږي ټوله کلي پرهېزګاره نه وي
ځکه چې حالات مستدي یو سړی خلک ورځي وایي پلانکی ډېر ښه سړی دی عابد دی د شپې تهجد کوي د شپې لمونځ کوي ټول وخت روژه نیسي دا یو سړی پیدا کېږي نو په دغه نسبت باندې زه خپله دا وایم چې خلک اوس وایي چې طالبان په موږ باندې بعضې قیود رانوړي نو هغه قیود که څه هم اسلامي قیود وي هغه د خلکو خپل په طبیعت باندې خوښ نه وي که ښځه وي که نر وي لکه تا چې ول دواړه یاد کړه کنې ما یو طرف یادوي که ښځه وي که نر وي هغه په دغه نسبت باندې دغه قیدونه چې طالبان زه فکر کوم بیرته راځم خبرې ته چې طالبان په هغه وخت کې کیدای شي بعضې قیود به وه هغه به د دوو لحاظو څخه د خلکو خوښ نه وه یو به داسې و طالبانو څخه به قیود کېدله چې هغه به شریم نه وه او عنعنوي به هم نه وه د افغانستان خو هغه داسې و جنګي حالات و یو په دې نسبت باندې په جنګ کې لکه ما چې در ټول ترتیب و نظم د منځه ځي او دوهم دا و چې طالبانو په هغه وخت کې زما فکر باندې تجربه نه ورته حاصله لکه اوس چې تجربه ورته حاصله ده یعنې اوس هغه وخت دوی ته لوی امتحان و چې هغه وخت په دوی باندې تیر سو تر هغه وخت وروسته بیا خلکو د طالبانو خالیګاوې هم وویلې او د طالبانو کمال یې هم ووایه ښاغلي دلته وویله که نه چې دا ځینې خلک ډېر د حد نه زیاته ازادي غواړي ستاسو په اند ازادي څه شی ده ازادي دا زه بولم چې اوس ښځه ده لکه موږ په افغانستان کې دا عنعنه ده چې ښځه په خپل میړه سره ځي د خپل ورور سره ځي د خپل قریب سره ځي حتی د هغه چا سره ځي چې هغه د دې محرم وي اوس که ښځه راولاړېږي د دې ځای روانېږي مثلا چې فرض که خارج ته ځي اوس ښځې ته په عبادت کې خدای پاک اجازه نه ده ورکړې چې دا د یو چا سره ولاړ شي مکې مکرمې ته حج ته هغه پردی سړی وي د دې تګ ورسره روانه دي اجازه نشته خدایي اجازه نشته ورسره دا به یا د خپل میړه سره دي یا د خپل زه به خبر د خپل دغه سره اوس تحصیل راځم د تحصیل سلسله هم درته کوم اوس په اسلامي ممالکو کې چې موږ ګورو د سعودي کې موږ لیدلي دي یا د نږدې پاکستان وینو یا په هندوستان کې موږ هغه منطقې لیدلي دي چې هغه د مسلمانانو په لاس کې دي د مسلمانانو دغه ډېر پکې شته رسوخ ډېر پکې شته هلته چې دي په دې منطقو کې د ښځو تعلیم جدا وي د نورو سره مخلوط تعلیم نه وي په پاکستان کې په پاکستان کې اوس موږ مثلا په پاکستان کې خو ما په خپلو سترګو لیدلي نه خو دواړه شته زه به درته وایم دا مدرسې خو بیا دلته هم جلا جلا یا مدرسې مکتبونه لري مدرسې مکتبونه لري لکه مثلا دارالعلوم دیوبند د دارالعلوم کراچي ده مثلا بنوري ټاون دی چې هره مدرسه شل زره کسه طالبان لري خو بیا په اسلام آباد کې داسې پوهنتونونه او هغه مدرسې مکتبونه دي چې ما دا یو شق درته ووایم داسې نه وایم چې پاکستان پاک دی داسې نه درته وایم چې پاکستان کې دا سلسله هم شته چې د ښځو تعلیم جداګانه معلمه هم ښځه وي او پیردارې هم ښځه وي او بیا چې وړي لیلیه هم لري ښځې چې هلته ځي هلته هفته تېروي د هفتې په ورځ باندې خپل کور ته راځي دا تعلیمونه ټول په ټولو دنیا کې شته اما لیکن دا نه وایم چې بالمقابل نو مخلوط تعلیم نشته یا بالمقابل مخلوط تعلیم هم شته خو زه خپله دا وایم چې د ښځې دپاره لوی عزت دا زما خپله خبره ده نو د ښځې دپاره لوی عزت دغه دی چې تعلیم په داسې رقم باندې وي چې هغه د افغاني عنعنې سره برابر او داسې ازادانه نه وي ډېر چې هغه مخلوط وي زمونږ تعلیمونه زمونږ مدرسې او مکتبونه څنګه ارزوي اوسنۍ مدرسې دلته هم رقم شته موږ دلته مدرسه لرو دلې افغان ښوونځي دلې د ضیب صاحب دی نوم به دې اورېدلی دا خو مدرسه ده زموږ انډیوالان دي مدرسه لري په هغه مدرسه کې د ښځو تعلیم چې دی هغه جلا دی او د نورو تعلیم چې دی هغه جلا دی پوهنتونونه هم دلې شته دغسې پوهنتونونه چې د ښځو تعلیم جلا دی او د نورو تعلیم جلا دی دا پوهنتونونه هم دلې شته ډېر پوهنتونونه شته نو زه خپله دا وایم چې د هر چا خپل نظر دی د یو چا به دا نظر وي چې مخلوط تعلیم وکړي خو زما خپله شخصي نظر داسې دی چې ښځه باید چې تعلیم په داسې رقم باندې وکړي چې د هغه د ښځې افغاني عنعنه او اسلامي عنعنه پکې خوندي وي مننه موږ بیا راګرځو صلح ته او
د قطر ناستې ته تاسو وویله چې هلته د ښځو په اړوند هېڅ کومه خبره هم نه کېږي، یعنې هلته ښځې نه یادېږي تر څو چې بین الافغاني خبرې وشي. نو ولې طالبانو د افغانانو نه مخکې لومړیتوب امریکایانو ته ورکړه؟ ولې اول د افغانانو سره خبرې ونه کړې مخکې د امریکایانو سره؟ زه خپله داسې وایم چې طالبانو دلته یو نظام درلودي او دا نظام افغانانو نه دی ورنړولی، د امریکایانو ور ونړوي. عامل د جنگ په افغانستان کې امریکایان دي او په افغانستان کې که بمبار کېږي که بل څه کېږي هغه د امریکایانو د خوا کېږي. د حکومت په سر کې که موږ ورته چې اصلي شي ته متوجه سو، د عبدالله او د اشرف غني ترمنځ اختلاف راغلی، بیا څوک راغلي دا اختلاف یې ورته پکې امریکایان راغلي، وزیر خارجه راغلي، هغه اختلاف چې حکومت یې ور جوړ کړي چې دوی په خپل ملک کې نه غواړي. دوی دغه رقم دوه حکومت دوسری حکومت په خپل ملک کې نه، غربیانو ټولو چې دلته دا 45 ملک راغلي دي دا په خپل ملک کې داسې حکومت نه دی. که چیرې دوی داسې نمونه درلودی نو موږ به بیا ویلي وای چې ولا موږ ټیم ښه حکومت را جوړ کړي، ښه نمونه دی. خو البته دوی دا پسخندونه ټول په موږ باندې وواله دې خارجانو. نو زما په فکر باندې په افغانستان کې هر څه د جنگ یو تحمیلي جنگ دی، تحمیل یې د خارجانو د طرفه شوی دی. دې ته ضرورت شته ته چې یو موږک ولوېږي او څا چې پاکوي اول به موږک راکاږي، بیا به ته راولاړېږې د هغه څه به بیا 40 سولغې یا 10 سولغې راکاږي، هغه څا به بیا پاک کېږي. که موږک په کښې کې وي ته سولغې راکاږي دا څا به نه وي پاک. نو خو دلته به زموږ بې اتفاقي موخې نه موږ په کلمه او په نوم یو یو او دلته اول د هغوی ته دا وخت ورکوو. کړایم شو چې اول بین الافغاني خبرې وکړو سره خپله دا مشکلات لرې کړو، بیا هغوی د دې هېواده وباسو. نه دې پرېږدي، هغه په موږ باندې حاکمین دي. اوس د هغه هم داسې نه دي چې د خدای دپاره وځي او خدای د طالب مراد کوي، په هغه باندې طالب زور راوستلی دی، هغه طالب دې ته مجبوره کړی دی چې ته به د افغانستان څخه وځې. او که ته په دې د حالات چې اوس په افغانستان کې جریان لري دا دوی چې دلته مصارف کوي، دا جنګونه دي، د باندې نشي وتلی. دوی چې راغلي دي خپل مطالب لري، خپل مقاصد لري، هغه د مطالبو او مقاصدو ځایونو طالب نیولي دي. دوی به راولاړېږي د باندې به معدنیات باسي، بل څه به باسي، بل څه به باسي. هغه په دې جنګي حالاتو کې دا فکر کړي نه وه، دا یې فکر نه و کړی چې په دغسې حالاتو کې به زه داسې حالات په ما راځي چې زه به هغه شي ته نه وخلاصېږم چې هغه غواړم یې، هغه شي ته دی اوس داسې حالات پر راغلی چې هغه شي ته نه خلاصېږي. نو دا ټوله ناسته د امریکا او دا رامجبورېده د امریکا په دې ارزي چې خپل افغان ووژل شي یا په افغانستان کې حالت خراب شي. ځکه تاسو ویل چې دا حالت طالبانو راوستی دوی مجبور کړي. دا ناستې د امریکا چې نه وسي افغان به وژل کېږي، که دا ناستې د امریکا وسي افغان به د مرګه خلاصېږي. دا خو ما در ټول افغانان په دې باندې دي چې تحمیلي جنگ دی، خارجانو په موږ تحمیل کړی دی، په موږ تپلی دی، عامل د جنگ خارجان دي. که عامل دلته پاته سي موږ به خپلو ناستو ته نه پرېږدي، که عامل د دې ځای ته ولاړي روان سو چې زه ځمه هغه به مجبور وي موږ به دلته پرېږدي دې ته چې موږ سره کښېنو. اوس که ته افغانان خپل په مابین کې سره کښېني ډېر په ارام به کښېني او ډېر به قناعت پې ژر سره حاصل سي او ډېر چې اوس به امریکا پکې لاسوهنه نه کوي. امریکا چې د دې ځای پښې سپکې شولې بیا د لاسوهنه دته پیدا نه کوي. په دنیا کې اوس امریکا دې اندازې ته رسېدلې ده که چیرې امریکایان د افغانستان څخه په نن وخت کې ونه وځي سبا ته پاتې شي د روسانو غوندې به ټوک ټوک کېږي. تاسو څه چې امریکا به وځي؟ زه په دې متیقن یم چې امریکایان به وځي. او که ونه واته؟ که نه واته دا حال وي په افغانستان د افغانانو مړینه او دا خراب وطن دا به همداسې دوام لري؟ نو د امریکا په وجود کې نه کېږي. زه خپل په دې پوهېږم چې هر ملک ته خارجي سړی راغلی دی هغه ملک استقلال نشي پیدا کولی. هر ملک اوس مثلا پرون موږ ته په کابل کې استقلال ورځ لمانځله که نه، خو په څه شي مو لمانځله چې استقلال راته پیدا سو، خارجیان راڅه ووتل، په هغه ورځ باندې موږ دلته مستقل سولو. هغه ورځ نن دا د 100 کاله تېر شوه، نن ما ورته لمانځو. که هغه خارجیان په هغه ورځ نه وی وتلي نن به داسې موږ تاسې نه لمانځل. ښاغلی که دلته اوس راشم دا پوښتنه درنه وکړم چې تاسو د طالبانو ترمنځ وئ د هغوی پخوانی غړی او د هغوی د دریځ نه د هغوی د مفکورو نه ښه خبر یاستئ، څنګه خلکو ته دا ډاډ ورکوئ چې که چېرته رام شي د دوی دریځ بدل شوی دی بیرته هغسې به نه وي، که امریکا ووځي موږ د طالبانو نه به هغه ډار هغه ایره نه وي او موږ به په خوشحالۍ او په صلح او په امنیت کې ژوند وکړو؟ دوه وجې وایم.
یو وجه دا وایم چې طالب دا ور داسې نه راځي لکه سابقه چې رالي په جنګ باندې. طالب دا ور چې راځي یو حکومت به جوړیږي د ټولو افغانانو تر مابین. البته طالب به د دې کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې د هرې طبقې سره ښه خلک راشي. موږ داسې وینو په هره طبقه کې بد خلک شته او ښه خلک هم شته. طالب به د دې کوشش وکړي دا ټول افغانانو سره مني چې ښه خلک راشي، اداري فساد به د منځه ولاړ شي، غله به د منځه ورک شي او ناروا او بل څه به د منځه ورک شي. دلته به یو داسې نظام راشي چې هغه به د افغانانو د هر چا په سر باندې به د مرحمت لاس ورتېروي. داسې نظام به راځي. د دې کوشش به طالب ډېر وکړي. داسې حکومت زما په فکر باندې طالب په افغانستان کې نور نه غواړي چې هغه یوازې د طالب په نامه باندې حکومت. یو یې دا تغییر راغلی. دوهم یې دا تغییر راغلی دی لکه ما چې وختي درته وویل چې په هغه وخت کې د طالبانو په وخت کې جنګ و په افغانستان کې، جنګي حالات و. دا چې اوس حکومت راځي جنګ سوی دی، جنګ بندېږي، حکومت راځي، نو دا حالات به داسې وي چې هغه به د ارامۍ او د اطمینان حالات وي. نو د ارامۍ او د اطمینان په حالاتو کې زما فکر باندې سکون راځي. د سکون په حالات کې به داسې حکومت راځي چې هغه به د چا زیرولو، تکلیفولو دا به نه وي. دا دویمه خبره. درېیمه، که امریکا طالب چېرته راغی نو ځان ته حکومت نه غواړي، یعنی نه به په دې حکومت کې به منحل کېږي، په دې کې به نه، دا نه وایم چې په دې حکومت کې به منحل کېږي. دا نه وایم. دا حکومت اوس په هر شي باندې خلک متهموي، یا متهم یا نه، په اداري فساد یې متهموي، د طالب د جنګ یو طرف دی په دې متهموي. هېڅوک نه راولاړېږي چې د جنګ په طرف کې ځان مدغم کړي. نو دا خبره نه، یا داسې حکومت به راځي چې د نوی حکومت به راځي جمع طالب جمع ملت، یا ملت جمع طالب، داسې به راځي. په ملت کې به ګوري دا داسې خو نه دی چې د حکومت په سر باندې به دا حکومت ټیکهدار وي، یا به د کرزي صاحب حکومت ټیکهدار وي، یا به د بل چا حکومت ټیکهدار وي. دا افغانستان ټیکه دا حکومت نه مني. نه، یعنی غرض دا معنی چې دلته عداوت راغلی دی منځته. دا په دنیا کې معمول دی چې د دوو متخاصمینو ډلو ترمنځ یو بل ته نه تسلیمیږي. بیا دوه سره حکومت کوي نه، یعنی دوه سره حکومت به نه راځي، حتما به راولاړېږي. د دې حکومت به هم څه اجزا راخیستل کېږي، د ملت اجزا به هم راخیستل کېږي، د طالب اجزا به هم راخیستل کېږي. په دې حکومت کې هم ډېر ښه خلک شته او نهایت ښه خلک شته. طالب هم په دې قانع کېږي. لکه اوس مثلا طالب د کرزي صاحب د خلکو سره جنګ وکړي دا د 15 کاله 14 کاله د دوی ترمنځ جنګ وسو. عادي نن وارله په هغه دوی راله په مسکو کې سره کښېنسته دوه وارې، او لاړه په دوحه کې سره کښېنستل. دا خو د افغانستان حالات دي او د دنیا حالات داسې نه دي چې عداوتونه خو هغه مسکو او هغه روسیه موږ خپله همدغه ځغلولې وه او بیا مو هغلته لاړه. خو خیر هغه خو جلا خبر. دنیا اوس دې ته مجبوره ده چې اوس هرې امریکا موږ دا دې وځغلوله، سبا به بیرته امریکا دلته راځي. دا خو د دنیا خلاصه ګونه و. دا نه، دا خو د دنیا رواج داسې دی. یعنی که اوس موږ دې ته متوجه سو، دغه پاکستان مثلا خلکیان یې وځغلوله، اوس دې خلکیان زیالت ورسره کښېني یا پرچمیان ورسره کښېني. دا د دنیا رواج دی، معمول داسې راغلی دی د دنیا چې د دوو متخاصمینو ډلو ترمنځ به خصومت د منځه ځي، صلح به راځي. په اسلامي لحاظ به بله خبره درته وکړم، رسول الله اسلام او قریش خپلو تربرو جنګونه سره کوله. چې کله مکه مکرمه فتح شوه، هغه تربرونه راله سره کښېنسته دغه سره یو بل سره. دا داسې نه دی چې دا اوس رواج دی. د دنیا د اوله سره د بابا آدم تر دې دمه پورې دا رواج روان دی. ښاغلی یادګار راته وایي چې په قطر کې داسې ډېرې اوازې دي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ به هوکړه وشي، یو موقت حکومت به جوړ شي. تاسو تر کومه پورې دغه خبره پر ځای ګڼئ؟ زه خپله دا خبره په ځای نه ګڼم تر اوسه پورې. دا د خلکو تحلیل دی، نه د طالب دا خبره ده. یعنې حکومت نه موقت یعنې نه وایم، یعنې درې څلور لارې دي، یوه لار به کېږي. موقته اداره زما خپله په طبیعت کې خوښه ده چې انتقال د قدرت ځي یو درېیم دغه ته ځي چې مثلا د افغانستان طالب وایي زه دې حکومت ته نه تسلیمېږم، نو موقته اداره به راځي. بیا به د موقته اداره زمینه برابروي انتخابات ته، یا به د موقته اداره زمینه برابروي بل حکومت ته چې بل حکومت به راځي، یا به بله طریقه راځي. خو هغه دا زما خپل په طبیعت کې
چې ما چرت وهلی دی دا ډېره ښه خبره خو اما لیکن تر اوسه پورې د طالب او د امریکایانو ترمنځ په دې خبره باندې خبره نه ده سوې هوکړې ته خو بیخي نه دي سره رسېدلې خبره نه ده سوې ځکه طالبان دا وایي چې موږ یوې خبرې ته متوجه کېږو نورې خبرې په خبرو کې نه راوړو موږ دې ته متوجه کېږو چې خارجیانو خبره خلاصه سي په دوی په تګ باندې توافق وسي توافقنامه امضا سي بیا به راولاړېږو په بین الافغاني ناستو کې به موږ د حکومت کم او کیف برابر یادوو چې څنګه حکومت موږ په افغانستان کې غواړو هغه به د افغانانو ترمنځ دا خبره یادېږي په هغه ځای کې به فیصله کېږي تر هغې پورې څه دوه هغه در کوم درته چې صلح ښه ګڼئ که ټاکنې یا صلح اول باید صلح وشي وجه راته وپوښته دا یو سړی چې افغانستان په ډېر پخواني تاریخ کې 14 میلیونه یا 15 میلیونه وو اوس افغانستان تر 80 میلیونه هم ډېر شوی دی ځکه زه یو مثال درته وایم موږ په کور کې نه کسو اوس دوه وروڼه مې شهیدان سو د جهاد په وخت کې او نور د دوه وروڼو څه اوس موږ په کور کې 40 یا 42 کس وي نو دا چې ما کور دونې سوی دی د هر چا کور دونې سوی دی نو افغانستان اوس 80 میلیونه دی که صلح راسي یو سړی به نماینده د 80 میلیونه راځي او که صلح نشي را د 1 میلیون نماینده به راځي د 1 میلیون نماینده د افغانستان امنیت نشي راوستلی نشي خوندي کولی جنګونه به هم نور پسې ډېرېږي او خپله به دغه خلک چې دلته انتخابات ته ولاړ خلک دي هغو په مابین کې به اختلاف راځي غیر د دې چې موږ طالب یاد کړو طالبانو د دوی په منځ کې جنګ شدیدېږي او ملت به هم په ټوټو کېږي هغه به وایي دا زموږ نماینده نه دي دا زموږ د خوا تعیین سوی نه دي دا زموږ خوښ نه دي نو که صلح راسي زما فکر باندې نمایندګي به د ټول ملت راسي او که صلح نشي را هغه به مطلق یو برای نام نمایندګي وي لکه اوسنی حالت چې موږ وینو برای خبر یاست یا پرون خبر یاست په لوګر کې څه حالت دي په نورو منطقو کې څه حالت دي په هر منطقه کې د حالت دي د هر طرفه د حالت شروع دي نو د صلح په صورت کې به په امن باندې د امن په فضا کې ټول خلک انتخابات وکړي په ټول خلک به د امن په فضا کې یو نماینده وټاکي په دې اخره کې که راته دا وایي چې د ګاونډي هیوادونو ونډه د افغانستان په صلح کې څنګه ګڼئ ګاونډي هیوادونه دواړه طرفه لري زما فکر باندې منفي رول هم لوبولی شي مثبت زه به خبر منفي رول هم لوبولی شي مثبت رول هم لوبولی شي دا زه بیا مثبت بولم چې که دوی په دې نسبت باندې چې امریکا دلته راغلی دی سره د نورو مملکتو دوی وایي موږ د اسیا یو ملک یو ځینې ملکونه وایي دا ماته تاوان دی افغانستان ته وایي دا ملامتیا ټوله په تا ده نو راسه په دواړو باندې د افغانستان څخه امریکایان وباسو دا یو مثبت رول دی او بل مثبت رول یې دا دی چې راولاړ سي افغانانو ته وایي چې راسي صلح وکړو په صلح کې امریکایان وباسو او د افغانستان جوړ کړو موږ په تاسې په شان دغه کې مداخله نه کړو چې پاکستان به نیت دومره پاکي چې وغواړي به افغانستان جوړ شي ما عامه خبره درته کوم راځم او درېیمه خبره دا د منفي هم رول هم لوبولی شي چې دوی دا ووایي چې دغه حالات په افغانستان کې اوس یو ګټه لاسته کولی شي هر ملک چې هغه د جنګ په حالاتو کې وي د بل ملک مداخله په ده کې سوی مداخله چې هغه په بل ملک پکې کوي هغه بیا خپل کامیابي ته ژر رسېدلی شي نو زما فکر باندې په دغه دا هم لوبولی شي نو موږ خواست کوو ټولو ګاونډي هیوادو ته چې زموږ په ملک کې منفي رول نه ولوبوي او مثبت ولوبوي یعنې اوس خدا چې سړی دواړه حالات کوي یعنې که اوس به معلومیږي د دغو خلکو رول ستاسو په اند رښتیا هم د افغانانو خواخوږي دی پاکستان نه د افغانانو یعنې یوه شي ته چې زه وګورم د روسانو په وخت کې زموږ سره خواخوږي نه زه به خبر کوم د روسانو په وخت کې زموږ سره خواخوږي وو خو یو طرف بیا خواخوږي نه بلي اوس چې په اوس حالاتو کې یو طرف خواخوږي بولي بل طرف یې نه بولي نو په دغه کې زه داسې فیصله نه سم کولی چې درته ووایم چې دا نو خواخوږي دي ولې خو داسې خلک شته چې خواخوږي نه بولي او داسې خلک شته چې خواخوږي بولي نو زه په داسې صورت کې اوس فیصله نه سم کوم اوس به وګورم اصلي د درمند د ټولېدو وخت اوس دی اوس به وګورو چې وبخښه په دې اخره کې درنه یوه پوښتنه دا لرم چې اوس چې تاسو راغلي یاستئ د هېواد ته د صلح ډګر ته د طالبانو ډله څنګه بولئ پر حق ډله ده تورېستي ډله ده
او یا که سیاسي ډله ده؟ چې امریکایان خارجي خلک وه او په دغه بانه رااله چې طالبان تروریستان دي، هغه نن تروریستان نه ورته وایي، هغه تر افغانستان تر حکومت ته مخه د دوی سره خبره کوي او دوی ته د دوی سره مذاکرات هغه شروع کړي دي، هغه ځان ملامت کولی، هغه نن په دې ثابتېږي چې اشغالګر دي، چې دوی طالب اول د ده سره خبرې شروع کړه، طالب هم بې حکمته خبره نه ده شروع کړې، هغه هم په دې شروع کړې ده چې دا ثابته کړي چې اشغالګر دي او دا ثابته کړي چې زه تروریست نه یم. ولې که تروریست یې امریکا ولې د ده سره بیا خبره کوي؟ خو نو معلومداره تروریست نه دی، د افغانستان یو څوک دی. نو بالکل طالب تروریست نه دی، طالب د افغانستان یو څوک دی، طالب حکومت خلکو نړولی دی، په دې دغه کې خارجیانو نړولی دي، دلته دا یو څوک دی په افغانستان کې او د افغانستان په ښېګڼې باندې روان دي. اوس به وګورو چې په افغانستان کې دوی څه غواړي، که په اسلامي میکانیزم باندې برابر وو بیا تر ټولو ښه خلک دي، او که په اسلامي میکانیزم باندې برابر نه وو بیا نو تر دوی بد خلک نشته. ګرانو لیدونکو، نننۍ خپرونه نننۍ ځانګړې مرکه مو د ښاغلي سید اکبر آغا د طالبانو پخوانی غړی او د خلاصون د شورا رئیس راسره و، خبرې اترې مو ولرودې. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلي. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په لویه الله سپارم.